الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام په جنت کې د خپلې بیبي سره په یو ځای باندې استوګنه د الله په حکم او د الله په اجازت سره شروع کړه. بیا شیطان لعین آدم علیه السلام ته وسوسه وکړه او د بیبي حوا رضی الله عنها ته وسوسه وکړه. دواړه د جنت نه راوویستل. اوس علما دلته دا ذکر کوي چې شیطان لعین آدم علیه السلام ته څنګه وسوسه وکړه. شیطان خو له بارګاه الهي نه شړلی شوی ده، هغه خو آسمانو او جنتونو ته نشي ورتللی. نو آدم علیہ السلام خو په داخل د جنت کیو، نو څنګه وسوسه ورته کوله؟ شیطان خو هلته ورتلی نشو. نو بعضې مفسرین دلته یو اسرائیلی روایت نقل کوي چې دا ډیر مرجوح او ډیر ضعیف روایت ده او په خلقو کې داسې را روان ده، مشهور ده. وایي شیطان د یو منګور په خوله کې کېناسته او دا منګور د طاووس مارغه د خپې نه چاپېره شو او دا طاووس مارغه والوته په جنت کې اندر داخل شو. نو هلته شیطان د منګور د خولې نه راووته او د آدم علیه السلام او د هغه بیبي قلب او دماغ ته یې وسوسه واچوله. داسې روایت مشهور یادېږي، لیکن دا روایت ډېر غلط روایت ده، بالکل صحت نه لري. ځکه د دې معنا خدا شوه چې شیطان لعین د الله جل شانه نه پټ جنت ته داخل شو. د الله نه څوک پټېدی شي؟ الله جل شانه ابلیس لعین دا په جنتونو باندې بند کړی ده، شړلی د هغه باندې پابندي ده او د الله تعالی د سیکورټي د انتظاماتو چې کم اسباب دي او کم قدرتي انتظامات دي په هغې باندې د ذرې په مقدار څوک تجاوز او تیری نشي کولی. نو شیطان د منګور په خوله کې پټېږي او بیا مرغه پورې اخته کېږي او جنت ته پټ په پټه داخلېږي. د دې معنا خدا ده چې د الله جل شانو چیک پوسټ باندې شیطان ورځي خو هغې ته پته نه لګېږي. نو دا روایت ډېر ضعیف روایت ده، داسې کېدی نشي، دا امکان نه لري. بعضې علما داسې ووایي چې دا وسوسه صرف دې ته نه وایي چې قلب او دماغ کې یو خبره چاته واچوي. وسوسه کله داسې هم کېدی شي د تا په مخ کې څوک یو کار وکړي، ته ورته ګورې نو د تا مغه کار سره شوق پیدا شي، ته مغه کار شروع کړي. نو آدم علیه السلام الله تعالی د خپلې بیبي د نزدېکت نه منې کړی چې ته به بیبي ته نه نږدې کېږي. د شجرې نه مراد خپل بیبي ورته ښیي چې خپل بیبي ته به نه نږدې کېږي.
نو شیطان راغی د جنت په دروازه کې یوه جنیه ښځه یې راټینګه کړه او هغې سره یې مباشرت شروع کړ، هغې سره یې کوروالی شروع کړ. شیطان ورته داخل نه داسې ګوري، نو شیطان هم خپلې ښځې سره مباشرت شروع کړ، حوا علیه السلام. هلته یې وکتل نو دم دلته خپلې بیبي سره مباشرت، نو الله خو د دې نه منې کړی، نو بس د جنت لباس ته نه وویستلی شو، لاندې راغلی شو. نو دا وسوسه په دې شکل. لیکن صحیح جواب او صحیح خبره دا ده چې شیطان لعین لطیف مخلوق ده. الله تعالی دا قدرت ورکړی ده چې د ډیر لرې نه د یو انسان په قلب او دماغ کې د وسوسې اثر کولی شي. شیطان دلته موږ سره موجود نه وي، د هغه لرې ځای نه چې اراده وکړي زما او د تا په دماغو کې یو شی راچولی شي. الله دا قدرت ورکړی ده. لکه دور حاضر کې اوس ملګری په پېښور کې ده او تا سره په موبایل باندې خبره کوي، ګوره په خبره ته ورسره پوه شي، حالانکې هغه چېرته ده او ته چېرته. نو شیطان ته هم الله دا قوت ورکړی چې د لرې نه د انسان په قلب او دماغ کې یوه خبره ور واچوي. نو شیطان خو جنت ته داخلېدی نه شو، الله بند کړی ده، شړلی ده. خو د جنت نه بهر د آدم علیه السلام په ذهن کې هغه چې داخل د جنت کې ده، هلته یې په ذهن کې ورته وسوسه واچوله چې دا ونه وخوره، دا دې که وخوړله همیشه به دلته یې، او قسم یې ورته وکړه چې زه د تا خیر خوا یم. خدای درته دا ونه ښودلې، دا خو یې نه ده ښودلې که دا کومې چې درته اشاره کړې ده دا مه خوره، د هغې د نوع نه دا بله ونه چې ده دا وخوره. انو آدم علیه السلام ته دا خبره ښایسته کړه، او لوی غم دا و چې شیطان دلته حوا بیبي ته وسوسه کړې ده. نو شیطان هم آدم علیه السلام ته لګیا ده او حوا بیبي ور لګیا شوه. نو بیبي ورته وایي دا کار به وکړو که نه چې د یوې ونې په خوراک سره موږ ته همیشه دلته اقامت نصیب کېږي، ولې نه کوو؟ نو ښځه هم ور لګیا شوه او شیطان هم ور لګیا شو. نو آدم علیه السلام یې خطا کړ او ونه یې چې وخوړه نو بس د جنت لباس ته ناست شو. جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بنی اسرائیلو ته الله تعالی من او سلوا شروع کړل، شاته را روان دي. دوا جنتی او قدرتی خوراکونه دي، خو بنی اسرائیل بخیل خلقو دا خوراکي ذخیره اندوز کو، ځان سره به ساتل چې بیا به سبا په کار راشي. حالانکه الله جل شانه ورته ویلی شوي دي چې تاسو ته به نقد دا خوراک راځي، هر سحر او ماښام جمع کوئ یې مه، بخل مه کوئ. لیکن هغوی په فطرت کې بخل پروت و، نو هغوی دا من او سلوا ځان سره شټور کړل، ځان سره به یې ذخیره کول، لالچ بیماري واخیسته. نو بس الله جل شانو ته من او سلوا قطع کړل، او د هغې نه بعد نبي علیه الصلاة والسلام وایي سبزیانې، میوې او غوښې دا اوس څښا کېږي او خرابېږي، که نه مخکې نه خرابېږي. که بني اسرائیلو دا ناشکري او دا بخل نه وای کړی، نن به غوښه نه خرابېده. اوس خو چې موږ غوښه راوړو، سبزي راوړو او فروټ راوړو، درېیم او څلورم ورځ هغه څښا شي، هغه بدبویي شروع کړي. هغه سلاجې کې ساتې نو یو هفته دوه هفتې به یې وساتې، همیشه خو نه ساتلی کېږي. خو پخوا به دا غوښې او سبزیانې داسې پرتې وې لکه په ګودام کې چې چیني پرته وي او وربشې پرتې دي او غنم پراته دي، نه خرابېږي. خو چې بني اسرائیلو دا بخل شروع کړ نو اوس دا شی نه خرابېږي. او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حوا بیبي که د آدم علیه السلام سره خیانت نه وای کړی، دا وسوسه آدم علیه السلام ته نه وای کړی، دا د خطایي مشوره نه وای ورکړی، نو تر قیامته پورې به یوې ښځې خپل خاوند سره خیانت نه وای کړی. خو دا خیانت د هغې زمانې نه راشروع ده. حوا بیبي د آدم علیه السلام سره خیانت وکړ، هغه د خطایی ته آماده کړ، هغه د خطایی ته مجبور کړ. نو نبی علیه السلام وایي که حوا بیبي آدم علیه السلام سره د خیانت نه وای کړی، تر قیامته به یوې بیبي د خپل خاوند سره خیانت نه وای کړی.
نن څومره خیانتونه کېږي د ښځو د طرف نه خاوندانو سره. حضرت آدم او حضرت حوا علیهما الصلوات و تسلیمات چې کله دا خطائی وکړه دغه ونه یې وخوړله نو الله جل شانو د جنت لباس ته نه لرې او بربنډ کړ. نو دغه ځای کې یو حدیث علماء تفسیر نقل کوي چې انسان خو ګناه کوي، واړه ګناهونه هم کوي او غټ هم کوي، خو کمالی انسان هغه چې د غټو ګناهونو نه پس توبه وباسي، الله ته متوجه شي او الله ته رجوع کوي. او که یو انسان غټ ګناه کوي او الله ته رجوع واپسی نه کوي، توبه نه وباسي، چونکه الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکته په دې امت باندې د غیب او پردې اچولي. د خدای یو صفت د ستار، ستر پردې ته وایي، الله په موږ پردې اچولي. خلق پټ پانه څه ګناه کوي خو ما او تا ته پته نه لګي. یو سړی وي د شپې خطرناکه ګناه کوي خو سهار په مجلس کې ناست دی، په جومات کې ناست دی، نو زما او ستا په ذهن کې چې د کوم عزت ته هغه اوس هم برقرار وي. دا ښه سړی ده، نو د شپې د ګناه نه څوک خبر دي؟ خدای پاک پردې پې اچي. که نه پخوانیو امتونو سره د الله داسې دستور نه و چې ګناه مې وکړه سبا به په دروازه ورته لیکلی وه شرمنده به، خو الله تعالی مونږ نه شرموي، د مونږ عزت ساتي، په مونږ پردې اچوي. څه قسم ګناه انسان کوي الله تعالی پردې نه ته نه لرې کوي، شرموي یې نه، عزت یې برقرار ساتي. خو نبی کریم علیه السلام وایي یو ګناه چې انسان غټه ګناه همیشه کوي او توبه نه وباسي، نبی علیہ السلام وی دا خلق زیروم اسن چې الله ورته په قهر شي او پرده ورنه اوچته کی وی شرمي. نبی علیہ السلام وی ګناهونه خو انسان کوي خو توبه وباسي، او چې توبه ورپسې نه یو غټه ګناه همیشه انسان کوي. نبی علیہ السلام وی زیریږم چې دغه انسان خدای پاک وشرمي. بیا هغه د عزت هغه کم پردې چې الله بیا چولي دا پردې کله کله بیا سړي نه الله لري کې الله دې وکړي انسان وشرمېږي. نو دغه وجه ده بعضې اوقات یو انسان وشرمېږي، الله دې مکوي کله په خورو شرمېږي، کله په لورو شرمېږي، وایي فلاني کور نه ښځه وتښتېده داسې وشول. دا چې شرمېږي الله ورته په قهر شوی، په هغه کور کې په هغه شخص کې څه ګناه وي، هغه ګناه نه توبه نه وباسي او تکرار ورباندې کوي په ګناه باندې، نو الله ورنه پرده لرې کړي. نو کله په خورو شرموي، کله په ښځه شرموي، کله په لورو شرموي، کله بل مصیبت ورپېښ داسې شرمنده کي چې لمسي وکړوسي بیا سترګې نشي اوچتولی. نو نبی علیہ السلام وایي د ګناه په باب کې د الله نه ویریږئ، هسې نه چې الله درنه پردې لرې کړي ومو شرموي. او مثال د آدم علیه السلام واقع ورکوي. آدم علیه السلام چې کله خطایي وکړه، ګناه خو نه ده او خطایي خو ده، نو چې څنګه یې خطایي وکړه الله ته نه د جنت لباس لرې کړ. الله تعالی چې کوم عزت ورکړی دا عزت یې ورنه واخیسته، بې پردې یې کړ، بربنډ یې کړ، ولې خطایي یې کړی. نو د آدم علیه السلام په اولاد کې هم د خدای دا دستور د وقتن فوقتن چې یو انسان غټه ګناه کوي او د توبې تصور په خواب او خیال کې نه وي، نو کله الله ورنه پرده لرې کړي. الله تعالی پردې اچوي خو کله کله لرې کړي دا انسان وشړي. الله تعالی دې زمونږ عزت محفوظ ساتي، الله دې مونږ ذلت او رسوایي نه دنیا او عاقبت کې وساتي. نو الله تعالی فرمایل فأزلهم الشیطان پس اوخویول دی دواړو لرا الشیطان شیطان وی خویول وسوسه ورته واچوله د ممنوعه ونې ته یې نږدې کړه خوراک یې ورباندې وکړه. نو موږ څه وایو د فلاني خپې وخوی دی، معنا خطا شو، په معامله کې خطا شو، خپې وخوی دی. نو الله تعالی وایي دی دواړه وخویول شیطان، غلط یې کړل او خطا یې باستل. فأزلهم الشیطان پس اخویول دی دواړو لرا شیطان لعین عنها د دې شجرې متعلق عنها
دې ونې متعلق الله دې ونې نه منع کړي و د شیطان په وسوسه دوی هغې ونې ته نږدې شول نو خطا یې کړل فأخرجهما پس راوی ویستل دا دواړه مما د هغه ځای نه کانا چې و دا دواړه فیه په هغه ځای کې نو الله تعالی وایي راوی ویستل دا دواړه آدم او حوا د هغه ځای نه چې دوی دواړه په کوم ځای کې اوسېدل نو کوم ځای کې اوسېدل جنت نه راوویستل چې ځئ تاسو جنت نه لاړ شئ تاسو غلطي وکړله وقلنا اهبطوا او فرمایل مونږه اهبطوا کوز شئ الله تعالی ورته آرډر جاری کړ اهبطوا کوز شئ نو آدم او حوا بیبي دواړه دنیا ته راکوز شول دواړه چې کله راکوز شول نو فرشتو د الله په دربار کې تپوس وکړ یا الله دې دواړه بلاندې دنیا کې څه کوي دا جزام بلاندې کوز شول او بربند کوز شول څه به کوي نو الله جل شانو ورته وفرمایي فیتوالدان ویتناسلان بچی به پیدا کوي نسلونه به پیدا کوي زیږ نه به کوي بچی به پیدا کیږي نو فرشتو تپوس وکړه فاذا لا یسعهم الارض نو چې بچی داسې پیدا کیږي او نسلونه زیاتیږي نو بیا خو به ځمکه تنګه شي انسانان به ډېر شي بیا خو به ځمکه کې ځایږي نه چې ورځ په ورځ زیاتیږي نو الله جل شانو ورته وفرمایي فیسلط علیهم الموت زه په دوی باندې مرګ مقرروم نو روزانه به بچی پیدا کیږي هم خو قبرستان ته به هم روان دي نو څه به د ځمکې خېټې ته ځي او څه به د ځمکې په شا پاتې کیږي نو بیا به په ځمکه کې ځایږي نو اوس یو طرف نه آمدني شروع ده د فلاني بچی وشو لمسی وشوه آمدني روانه ده بل طرف نه اخراجات شروع دي جنازو اعلانونه کیږي فلانی وفات شو دومره بجې جنازه ده نو بس ځمکه کې دا انسانان اوسېږي یو طرف نه راځي او بل طرف نه ځي نو بیا فرشتو ورته یا الله دا د مرګ والا تصور چې په سر ورته ولاړي لکه چترۍ بیا خو به دوی په زندګي باندې پوه نه شي د دنیا نظام به خراب شي که دوی خوراک کوي که دوی څښاک کوي که دوی ګپ شپ لګوي چې مرګ ور یاد شي اوهو مرګ را روان لرې وي که نږدې وي خو را روان ده مرګ نو بیا د دنیا په خوند به څه پوهېږي بیا خو به خوب نه ورځي بیا خو به د ټیکلې او د روټۍ په خوند نه پوهېږي یارانو دوستانو سره په ګپ او شپ نه پوهېږي ځکه د مرګ دا خطرناک مصیبت چې په سر ورته ولاړي په ژوند به څه پوهېږي نو الله جل شانو ورته وفرمایل چې زه به قلب او دماغ کې ورته اوږده امیدونه واچوم زه به په زړه کې د انسانانو ته اوږده امیدونه واچوم نو دی به لګېږي ځان ته به زړه کې شنه باغونه جوړوي زه به داسې وکړم بیا به کور جوړ کړم بیا به ګاډي بیا به بچي بیا به بزنسي ها داسې د لسګونو کاله نقشه ځان ته جوړه کړي په دماغ کې او خبر نه وي چې دا قدم زه کېږدم دا قدم ضمانت ما سره شته ډېر داسې وي چې یو قدم یې پورته کړی او بل لګوي هارډ اټیک وشي په ځای به وغورځېږي څه باغونه او نقشې چې جوړې کړي هغه هر څه ختم شي نو انسان اوږده امیدونه کوي زړه کې هغه شنه باغونه چې زړه کې جوړوي نو مرګه یې په هېر وي نو اوس ډېر خلک داسې وي چې په ټول ژوندي کال کې یو ځلم چېرته مرګ ورته نه یادېږي نه ورته قبر یادېږي نه ورته خدای یادېږي نه جهنم یادېږي دا هېڅ نه یادېږي ولې په دنیا دومره بوخت شوي دي او په دنیا دومره اخته شوي او ځان ته په زړه کې دومره امیدونه یې جوړ کړي دي نبي علیه السلام وایي ځان نه کارغه مه جوړوه د کارغه عمر ډېر زیات وي نو هغه ځان سره اوږدې نقشې جوړوي چې زه به 50 کاله بعد داسې کوم 20 کاله بعد به داسې کوم ځکه هغه 100 کاله عمر وي نبي علیه السلام وایي ځان نه کارغه مه جوړوه زړه کې اوږدې نقشې مه کوه بس لنډې خبرې کوه لنډ سوچونه کوه چې ماښام به څه وکړو او زیات نه زیات یوې هفتې سوچ کوه نور مخې ته مه ځه نو موږ خو د 500 کالو نقشه اچوو د 80 کالو نقشه واچوو چې بیا به داسې کېږي او بیا به داسې کېږي بیا به داسې کېږي نو دا نقشې چې زړه کې تاوو نو د موږ مرګ بیا به هېر شي نو بیا د خوراک او د څښاک په خوند هم سړی پوهېږي ځکه د مرګ والا تصور هغه ورته تریخ نه معلومېږي نو به هر حال آدم علیه السلام او حوا بیبي دا دواړه ځمکې ته راکوز شول نو اکثر روایت داسې وایي چې آدم علیه السلام په شرق الهند باندې راکوز شو د هندوستان په شرقي جانب باندې
او حوا بی بی دا په جده باندې راکوزه شوه د سعودي عرب مشهور شهر ده آدم علیه السلام چې کله راکوشو دنیا ته نو څه خوراک او څښاک چې وکړ نو په خېټه باندې درد شروع شو د جنتی پاکیزه موسم راغلی دی د دنیا مصیبتونو ته نو معده باندې درد شو جبرائیل علیه السلام روزانه ورته راته نو جبرائیل علیه السلام ته وایي چې دا څه مصیبت ده دا ځای مې خوږېږي نو هغه ورته وخندل دا خو دنیا ده دا مصیبتونه وي اوس کله به سر خوږېږي کله به خېټه خوږېږي کله به یو غم وي کله به بل غم وي هغه د خوشحالۍ ځای نه ته اوس راغلی دا برداشت وکړې او چې کله یې تقاضا وشوه نو وړې غټې متیازې چې وکړې هغې نه یې بدګویي محسوسه کړه او جبرائیل علیه السلام ته وایي دا یې بل مصیبت لاړم داسې خوراک او څښاک مې وکړه چې تقاضا مې وکړه هغې داسې بدګویي وه چې داسې مصیبت نو آدم جبرائیل علیه السلام ورته وایي دا شی وایي دا دنیا ده او حوا بیبي هغه چې راکوزه شو دنیا ته څو شپې بعد ورباندې حیض بیماري شروع شوه وقتاً فوقتاً لږ لږه وینه راځي نو جبرائیل علیه السلام هغې ته هم راځي نو هغه ورته یا جبرائیل علیه السلام دا څه مصیبت ده دا وینه اوس لږ لږ راځي دا څومره ورځ ده داسې وقفې سره نو هغه ورته وایي دا په تا او د تا په اولاد او په لوڼو به تر قیامته پورې دا شی شروع وي دا چې تا نه کومه غلطي وشوله د هغې غلطي په وجه باندې الله دا شی په تاسو کې مسلط کړ نو دا به تا ته هم راځي او د تا په لوڼو کې به تر قیامته پورې دا شی روان وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حج په سفر ورسره راغلی ده چې کله حرم شریف ته رانږدې شول صدیقې رضی الله عنها ته حیض بیماري شروع شو نو هغه عاجزه په ژړا شوه چې اوس خو به د حج اعمال نشم کوی او زه خو راغلی یم چې حج وکړم نبی علیه السلام رانه تپوس وکړه ولې ژاړې وایي چې حیض بیماري شروع شوه او دلته مونږ راغلي یو حج دپاره نبی علیه السلام ورته خیر ده خفه کېږم دا خو د حوا بیبي په لوڼو او په لمسیو کې دا شی الله ایښی ده دا شی به راځي ته خفه کېږم او د حج چې څومره اعمال دي چې څومره اعمال د حج دي دا یو پکې د حج چې څومره اعمال دي دا ته بېغمه کوه خو یو طواف مه کوه طواف نه ځان ساته ځکه طواف دا په مسجد کې اندر کېږي او حائضه ښځه هغه مسجد ته نشي داخله دی او هغه طواف نشي نبی علیه السلام ورته وایي چې ته عرفات ته تللی شئ مزدلفې ته تللی شئ منا ته تللی شئ نور اعمال د حج کوی شي یو طواف نه ځان ساته او چې کله جوړه شي نو بیا طوافونه نبی علیه السلام ورته تسلي ورکړه بهرحال حوا بیبي چې کله دنیا ته راغله نو څو ورځې پس ورته حیض بیماري شروع شوه نو جبرائیل علیه السلام خو به روزانه ورته راته آدم علیه السلام ته هم او حوا بیبي ته هم نو دا تپوس کې یا جبرائیل علیه السلام ما ته خو داسې دا څو ورځې وینه راځي وقفې سره وایي دا شی خو به تا باندې مسلط وي او د تا په لوڼو په اولاد کې به تر قیامته پورې دا شی روان وي وَقُلْ اهْبِطُوا او فرمائل منگا اهبطوا کشی بعضکم لبعض العدون بعضی دی تاسو دی بعض نورو دی پارا عدون دشمنان بوی تاسو با دیو بل دی پارا دشمنان بوی اس انسانات منویس کی دشمنان بوی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وِبَتَاسُ دِ پار پسمک کی مستقر جائے قرار او زائد رہائش و دِ آستوگنی وَمَتَاعٌ او سامان دِ فائدے بوی الہین تریوٹے مقرر پورے اللہ تعالیٰ اور دی تاسو کشے دنیا تلار شے او دنیا کے دی تاسو مستقر دا مستقر جائے قرار کم ځای کې چې سړی رهایش کې استوګ نو الله تعالی ورته دی تاسو اصل جای استوګن دنیا د جنت نه ده تاسو خوشي نو بس دې ځای نه معلومه شوه چې د انسان او د تمامو جاندارو زی ارواح حیواناتو
اصل رهایشگاه دا روی زمین دی، دا دنیا دا په دې ځمکه باندې به اوسېږي. انسانان وي او څومره جاندار حیوانات چې وي دا به په ځمکه باندې اوسېږي. یو تفسیر لیکي چې بعضې فلسفیانو کې دا خبره مشهوره ده، غلط تصور مشهور ده، چې مونږ انسانان چې کله وفات شو یا د وفات نه مخکې دا انسانان به ځي، دا به بیا په سیاراتو کې ژوند کوي، په سپوږمۍ کې، په مریخ کې، په نورو سیاراتو کې. خلقو کې داسې یو خبره مشهوره ده، لیکن دا خبره غلطه ده. قرآن شریف دې ځای کې آدم علیه السلام د ټول انسانیت بابا ده، نو هغه ته وایي ته ځمکې ته کوز شه او ځمکه د تا دپاره اصل قرارګاه ده او اصل جای قرار او اصل جای اصل. الله ځمکه یاده کړې، سیارات یې نه دي یاد کړي، او سیاراتو کې د چا نیکه وخت هم نشي تېرولی. اوس مریخ ستوری دا د لاهور یو عالم د موسی خان بازي رحمه الله هغه وایي 50 کروڑه میله د دنیا نه لرې ده. مریخ ستوری 50 کروڑ میل دا د ځمکې نه لرې ده. او سپوږمۍ 2.5 لکه میله، سپوږمۍ ډېره نږدې ده، په سیاراتو کې ټولو نه نږدې سیاره سپوږمۍ ده، 2.5 لکه میله دا لرې ده. او بعضې نور سیارات دي چې هغه د 50 کروڑو نه لري، او د لمر سیاره دا 14 کروڑه میله او 10 لکه 14 کروڑه او 10 لکه میله دا د دنیا نه لري. دا نږدې سیاره چې سپوږمۍ ده دې ته فرض څوک نشي خطا کولی، په هغې چې کوم خرچ او مصرف کېږي د هر چا کار نه ده. ځکه سپوږمۍ یو طرف دا یې دومره سوړ ده چې حد یې نشته، او دا بل طرف یې دومره ګرم ده چې 40,000 سینټیګریډ ګرمي ده پکې. امام رازي صاحب نه داسې نقل ده 40,000 سینټیګریډ ګرمي ده چې هغه وس پې نه وینئ. نو هغې کې چې انسان ګزاره کوي په هغه سرده علاقه کې یا ګرمه حصه کې، نو هغې ته به داسې لباس اچوي چې هغه ګرمي برداشت کړي، هغه سردي برداشت کړي. نو بیا کتابونه لیکي، تفاسیر ساینسدانانو نه نقل کړي دي چې سپوږمۍ ته ساینسدانان خېږي نو په 12,000 پاونډ باندې یو لباس اچوي. پاونډ د انګلینډ او د برطانیې چې کومه کرنسي ده، 12,000 پاونډ دا لکونو پاکستاني روپۍ جوړېږي نه، زما په خیال باندې 50 لکه 40 لکه 40 لکه روپۍ ونه جوړېږي. دا صرف یو لباس، او یو ټیم چې هلته خوراک کوي هغې باندې 30,000 پاونډ خرچه کېږي. هغه خوراک چې په ځمکه باندې خوري $1 او 1 پاونډ خرچه کېږي، خو دا خوراک چې سپوږمۍ ته رسوي هلته یې خوري $30,000 خرچه کېږي او 30,000 پاونډ خرچه کېږي. نو هلته به د چا نیکه اوسي چې سپوږمۍ په هوټل کې هلته دی اوسېږي، وایي چې دا د ما اصل قرارګاه ده. نو یو ټیم ناشته په 30,000 پاونډ باندې کوي او یو لباس په 12,000 پاونډ باندې اچوي. دا به څوک کوي؟ لہذا که څوک سپوږمۍ ته لاړ شي، که څوک په جیاز کې هوا ته وخېږي، که څوک په سمندري جیاز کې سمندر ته لاړ شي، دا موقتي ځای ده. اصل قرارګاه د مونږ بیا ځمکه ده. هوایي جهاز کې چې ډېر سفر وکړو 10-15 ګنټې بیا به ځمکې ته ورکوځي، او که سمندري سفر کوو بیا به وچې ته راځو. نو اصل مستقر د مونږ د دې آیت نه معلومه شوه چې دا ځای ولکم فی الارض او د تاسو دپاره په ځمکه کې مستقر جای قرار ده، اصل جای استوګنده، ومتاع او سامان د فائدې ده الی حین تر یو وخت مقرر پورې. د انسان خپل عمر وي د چا 80 کاله د چا 50 کاله، بس تر هغه وخت مقرر پورې دی د دنیا د اسبابو نه فایده اخیستی شي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بس اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولوالدي ولجميع الطاهرين ولسائر المسلمين والمسلمين. وصلى الله تعالى